بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، علم خان شیرپوسټ تاسو په خدمت کې حاضر دی. کتونکو یقینا ګرانی ډیره زیاته د علم خان ویلفیر فاونډیشن چې کوم دی داسې د بزرګو خلکه چې هغوی سره واسطه پاتې شوې ده، راځي دعاګانې هم راته کوي، خو دې ګرانۍ کې ژوند نور هم سخت شي. خو ډېر خلک د مینې نه چې کوم دی نو زمونږ دغه دفتر ته راځي چې یاره څو خبرې د سره وکړو. رمضان المبارک را روان دی. زه همیشه یو خبره کوم چې په خپل چم ګاونډ کې د غریبو خیال وساتئ. علم خان ویلفیر فاونډیشن چې تاسو څنګه ځان مطمئن ساتئ هغه شان مو مطمئن کوي. دا زمونږ یو ورور دی او په دواړو سترګو معذوره دی. دوی کور ته زه ډېر څو کاله مخکې تللی وم او انتخابي ضرورتمند هم دی، خو نن ما له راغلی دی. ما د ادرسۍ له څه به وایې مشره خپله پېژنګلو دی خلکو سره وکړي. جی لاول خو ټولو ته سلام پیش کوم په ډېره مینه، او تاسو ته هم سلام پیش کوم. او زه دا وایم د دې خلکو دپاره چې لکه علم خان شیرپو چې خلک څنګه ګڼي هغسې نه دی. علم خان شیرپو زه ډېر ښه پېژنم، ډېر همدرد سړی دی او ډېر زمونږ خیرخوا دی، ځکه چې په هر پیړ کې په هر ځای کې په چا څه سختي څه خدمتي نو علم خان شیرپو والا هغه ځای ته ځان رسي، که هغه شپه وي که ورځ وي که سختي او که هر ځای که باد باراني، خو علم خان شیرپو په هره موقع ما کتلی دی. د هر چا همدرد او د هر چا خیرخوا دی. الله دې دوی سره ډېر ښه کوي. ډېره مننه. ښه دا بل رور زمونږ خوا کې دی، زمونږ ګاونډي هم دی او مینهناک انسان دی، راځي راله نو پړی څو خبرې دي او پرېږده چې ویې کړي څه به وایي. بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی ستا ډېره شکریا ادا کوم. خیجو د دې دپاره راخیجو چې ستاسو زموږ ډېره زیاته مینه ده او دا څه چې دي دا حقیقت دي. لږه نه ډېره مینه تا سره زمونږ ده. تا له چې مونږ راخیجو دې دپاره تا له مونږ راخیجو چې تا سره یو څو خبرې وکړو، تا نه څه زده کړو، څه ووینو، څه وګورو. دا خلک چې څه وایي دا هسې په زول لګیا دي. ستا کارونه چې څونه دي دا حقیقت دي. او بل ورځ یو زنانه چې هغې له مونږ ویډیو کړله، لکه دا به د څومره وخت نه دلته کې راتله دي ژوند څنګه و؟ دا ډېر وخت نه راتله دلته زما ذهن کې وه. ما یې چې زه به دې نه تپوس کوم چې تا ته داسې څه پرابلم دی. وایي زما خاوند نشته او پلنکي دی او ډنګري دی. ما ورته تا خاوند څه شوي؟ ما یې طلاق را کړې. ما ښه داسې زما یو دلته یو دوست دی علم خان شیرپو چې ما سره ډېره مینه ده او زما ورسره ډېره مینه ده. نو انشاءالله مال زه به هغه سره ستا په باره کې یو څو خبرې وکړم. نو هغه ما ورته دا خبره بیا وکړم انشاءالله تا سره به ښه بوري مدد وکړي، تا له به خپل کور درکړي، هر څه به درکړي انشاءالله. او به هر حال تا سره مونږ یو هفتې نه مخکې رابطه کړو در سره. نو داسې چې وو دلته چې مونږ کتلو به نو په مارکیټ کې بیا شپې کولی. والله که دلته ځناور شپې ژوند تېرولی شي او زه دې ته اریان چې دې دا ژوند څنګه تېرولو. دا ژوند څنګه تېرو کتونکو په دغه مارکیټ کې به شپې کولې، دوی په نظر کې و، دوی بیا مونږ ته وویل هغې پسې هم خلکو پروپیګنډې وکړې چې هغه سره یو ټکه امداد ونه کړه. ولې چې خلکو متنازع کړه. انسان هر قسمه مجبورۍ وي، هر قسمه کردارې وي. الله پاک انسان ته توبې دروازې کولو کړي، خو موږ انسانان خلک نه ماف کوو. هغه زنانه هم تمه کوي، انتظار به کوي. موږ ورته په هغه شپه چې کوم دی نو د کور ډیمانډ وکړو او کوم سړی چې کال کوي یاره واده کوم نو د نکاح د پاسه خو نکاح نه کېږي، په عدالت کې کیس روان دی. خو د امداد ضرورت ورته چې ژوند دی ښه شوی نو چې هغه سړي څه امداد هم ونه کړه. بهرحال دا د خلکو یو خپل کار دی، زمونږ ښودنه ده، زمونږ ویډیو ده. دا روډ چې ما سره دی د سره اوس هم یو یتیم ماشوم راغلی دی او 4 وروڼه دي او ژوند یې ډېر ناقلاره دی، پلار یې وفات شوی دی. دی په دواړو سترګو معذوره دی، څه ویني نه. دا هم انتخابي ضرورتمند انسان دی. نو خو د چا څه کومک او مرسته کېږي. نو دلته کې راځي د دې ملګرو موږ سره دلته لاندې دوکانونه دي او دا ګاونډیان دي. نو راځي د دوی سره مرسته کولی شي. دا بچی دی دی خواره شه څو ورځې مخکې ما له راغلو، موږ ورله صرف کپړې او دغه ورکړې. تاسو 4 وروڼه یې که نه؟ او جی پلار دې کله وفات شي؟ یاره 8 کاله به کېږي. 8 کاله. ژوند څنګه تېرېږي؟ ژوند بس تېرېږي. مور له مې څوک پیسې ورکړي، کارونه وکړي، هغې موږ مزدوري وکړو، بس ژوند ښه تېرېږي. ښه ده په دې یو میاشت کې چې کوم دی نو 4 ورځې مزدوري کړې ده، ګنو کار یې کړی 400 روپۍ ورځ. هم دې معذوره چې کوم دی په چاته په مینت زاری چې یاره ده ته سپارلی او ګاونډي دی دې په دې خفه کېږي. ګینې د خفګان دا دی. خو او همداسې خلکه الله پاک چې کوم دی نو کامیابوي نو دوی سره مرسته کولی شي. ډېره مننه، خوشحاله.